الله جل شانه ایښي دي. د دې بوج نه مراد پابندۍ دي چې دا مسلمان دا د الله بنده دا د الله عبادت بندگی کوونکی دی به د الله جل شانه د دې پابندو او د الله جل شانه د طرف نه چې په د کوم لوازمات دی به د دې پابند وي. او په دې باب کې الله جل شانه قرآن پاک کې یعنی دا مضمون ذکر کوي چې احسن عملا، دا لفظ قرآن پاک کې راځي لنبلوکم ایکم احسن عملا، چې مونږ وګورو چې په تاسو کې څوک خسته عمل کوي، څوک خسته طریقې سره د الله دا بوج اوچتوي، څوک ښه طریقې سره د الله احکامات پوره کوي، څوک ښه طریقې سره د خپل ژوند د الله په عبادت او بندګۍ کې تېروي. داسې لکه الله پاک انسان پیدا کړی دی بیا دې آزاد نه دی پرېښوستی چې دا انسان دی آزاد. لکه دې ته وایي چې مونږ تاسو عام معاشره کې عام الفاظو کې مونږ لکه دا فلانې بنده فلانې بنده، لکه مونږ د خپل ځان دپاره او د دې انسانانو دپاره لفظ بنده لفظ استعمالو. نو بنده د بنده معنی دا ده بند کړی شوی، قید کړی شوی، د الله په حدودو کې د الله په احکاماتو کې بند چې دی به د الله د حدودو نه سګي دی به بار نوځي. داسې په دغه پابندیانو کې او په دغه احکاماتو کې او په دغه ذموارو کې او په دغه بوجونو کې او په دغه لوازماتو کې او په هغه پابندو کې موجوده وخت کې یعنی مسلمانانو ته یو د الله حکم متوجه دی چې هغه حج دی او حج دا د ارکان اسلام نه یو رکن دی او دا د الله هغه حکم دی په کوم باندې چې الله پاک دین مکمل کړی دی. داسې لکه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا هغه عظیم الشان آیت مبارکه دی چې یو یهودي عمر رضی الله عنه ویلي که چېرې دا آیات چا کم تاسو وایي خو دا په مونږ باندې نازل شوی وي مونږ به دا ورځ د اختر په طور مناوولې. داسې چې په دې آیت مبارکه کې الله پاک الیوم اکملت لکم دینکم، ما ستاسو دین کامل کو، واتممت علیکم نعمتي، او ما پوره کو په تاسو باندې خپل نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، او زه راضي شم ستاسو دپاره په دین اسلام باندې. یعنې دې آیت باندې الله پاک دین تام کړی دی. د دې آیت نه پس بیا د حلال او حرامو متعلق څه نه دي نازل شوي. او دا آیت کله نازل شوی دی؟ دا آیات روز د جمعې وه، میدان د عرفات دی، وخت د مازدیګر دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې دی او په ژوند کې یو څو میاشتې پاتې دي بیا نبی د اسلام دنیا نه وفات شوی دی. دا آیت مبارکه په دغه موقع باندې نازل شو. یعنی په دې آیت باندې تاسو وګورئ دا د الله پاک هغه لوی انعام او احسان دی. یهود چونکې اهل علم وو، یو پکې د انبیاو سلسله چلیدلې وه، کتابونه پکې الله نازل کړي، نو دی په دې خبرو باندې چې کوم پکې منصف خلک وایي پیدل چې دې آیات څه مطلب دی. الله دین تام کو، الله دین مکمل کو، داسې اکمل او کامل دینی دیل ورکو چې قیامت پورې به دا د منسوخ کېدو نه، دا به منسوخ کېږي نه. ده د دې احکامات به داسې واضح وي او داسې صفا به وي، داسې د فصاحت او بلاغت ډک به وي چې دا به د بل مذهب او د بل دین محتاج بني. داسې حالانکه وګوره د نورو ټولو دینونو یعنې هغه څو شو، هغه اتماموالی پوروالی په قرآن پاک باندې وشو، په دین اسلام باندې وشو. تورات کې څه خبرې وي چې هغه په انجیل باندې الله پاک هغه پوره کړی. داسې لیکن قرآن پاک هغه عظیم الشان کتاب دی چې دا به د هیڅ قسمه احتیاج، هیڅ قسمه د ناسخ او د منسوخ، هیڅ قسمه د دې نه وروستو بل نوی مذهب، نوی دین یا نوی ضرورت راشي نه. د دې ټولو خبرونه پاک دی. د قیامت د سبا پورې د تیر شوي انسانانو، د موجوده انسانانو، د راتلونکي انسانانو دپاره دا یو کامل او اکمل ضابط حیات دی او کامل او اکمل نظام دا قرآن پاک دی. دا قرآن الله پوره کو د حج په حکم کې، د حج په میدان او د حج په ایامو کې، او حج چې چېرته پوره کېږي عرفات، دلته الله پاک څه کو یعنې دا دین زمونږ تام کو، دین زمونږ پوره کو او تر قیامته پورې الله جل شانه اعلان وکړو.
نو حج دا هغه عظیم الشان یعنی رکن دی د اسلام او دا هغه چې الله جل شانه یعنی د دې حج متعلق چونګې دا د دې حج درې څلور طرفونه دي یو طرف دی کې د عشق دی او د محبت دی او الله ته د ملنګې دی او الله ته د عاجزې دی او یو قسمه د خپل د ذلت دی چې د دې تعلق د عشق سره دی د عشق سره او بل طرف ته د دې تعلق وګوره دا فضایل سره دی د دې فضیلتونه دي بل طرف ته وګوره په نه کولو باندې وعیدونه دي او بل طرف ته وګوره په دې باندې دین څه شوی دی دین مکمل شوی دی نو بل طرف ته وګوره به مسائلم سختی ده حج دې د وجه د الله پیغمبر په خپل ژوند کې یو پیر څه کړی دی ان هغه حج کړی دی حج مشکل حکم دی د الله پاک مشکل یعنی سفر دی پکې العرفات مینا مزدلفه ده قربانی ده پابندې دي د الله پیغمبر یعنی څه کړی دی یو پیر کړی دی موږ دوست خپل ژوند کې داغه احکامات او داغه هغه ادایګي او هغه حج مبرور چې کوم د الله په نسبت باندې مبرور حج یعنی څه شي قبول شي او موږ تاسو ته بیا څه کړی دی د 300 خاندانونو د 300 کورونو یا د 300 د خپل خاندان د خلکو د مغفرت او د بخنی هغه پروانه دی یو حج ته ملاویږي د چا حج مبرور شي د چا حج الله دې شانو قبول کړي داسې نو فضیلتونه دي پنه کولو باندې وعیدونه دي مسائل دي لیکن دې کې یو تاسو ګوره اجي ته ګوره اجي چې نو دا د لارې بری نه راغلي مخکې دور کې خلکو باندې خرو خچرو اسبو خانو پیدل سمندر کې باندې لانچونو کې په درې درو میاشتو باندې د خلکا یعنی دا سفر به کولو احرامونه به اچولیو یعنی وخته په دې زل طوفانونو په دې نورو په دې ګرمو یعنی په دې وخته هم داسې یعنی ببر صبر وو الته عرفات میدان دی سچت پکې نشته چې انسان سوري ته کینی بیا ټول ورځ د بیا د عربو سخته ګرمي ده داسې انسان څه کړی دی هغه مجنونه غوندې کې لباس یې چولې دی هغه د الله سره یو قسمه دې څه کوي کله چې انسان ډیر زیات عاجز شي یا انسان ډیر زیات خپل ګناهونو باندې ځان ملامت کوي یا انسان ډیر کساسو خیالي په دنیا کې چاته عاجزي کوي یا چاته سوال کوي یا چاته مینت کوي نو دیو ته خپل پټکی کوسکی یا دیو ته خپل ټوپه کوزکی یا مطلب کو پکول پسر دے پکول ورته کوسکی یعنی عاجز ته وګوره په سرتور سر د عرفات په میدان کې ورته سديني ولاړ دی او ټول ورځ څنګه چې یو انسان چانه معافي غواړي همدغه شان دي عرفات میدان کې د خلکو د لاسونو نیولي اندغه جړاګانې کوي ټول ورځ په دغه حالت کې تیر شي بیا راشي مزدلفه ته نو مزدلفه هم داسې یعنی ټوله شپه څوک پکې آرام وکړي بیا سحر ته داخل کا یعنی عاجزانه انداز کې ناس وي بیا لاړه مینا ته لاړل یعنی صدق اخره کې ورته ځان داسې کو اخره کې یعنی دا د محبت او د عشق د دې خبرې دي چې د الله جل شانه په دې امت باندې کړې دي هدي کې دنه او فلسفه پرته ده مخکې دور کې بچ چا سو بولو چا سزا به یو قسمه چاله ورکولا یا به یو قسمه یعنی داغه د ګناه معاف کولو نو ورته نسکه لګوي دا سر ول سکه دا سر ول اخره په خري سور کا داسې دا ګوره دا حجان صاحبان په دې مخکې دور کې په دې اسب او خرو خچر باندې ورال بیا په دې عجیب لباس کې بیا په دغه میدان کې وو تناسو عجیزي به کوله فریاد به کوله بیا په اخر کې د خپل سرونه به ورته وخره چې الله موږ ته د نورم د خپل ځان سکړو د ځان د ذلیل کړو داسې که تاسو خیال دي کنه من تواضع لله رفعه یعنی څوک چې څه کوي الله د پاره عاجزي کوي الله ته مطلب لکه څه کوي یعنی عاجزي کوي رفعه الله بدل عزت ور کوي الله بدی اوچتای تاسو خیال دي کنه موږ چې کله مانځه ته ولاړو دا د غلامي حالت دی غلامان به د خپل آقا وړاندې داسې ولاړ داسې لاس بنامه دا که تاسو خیالي ان دا رکوع چې دنو دا د قیام نم لکشانتي نورم د ذلت حالت دی الله ته دا الله ته عاجزي ده الله ته د خپل عاجزي خول دي داسې بیا وګوره رکوع دا د قیام نه زیاته یعنی دا سره د عاجزۍ د حالت دی داسې
بیا تاسو ګورئ کله چې عام معاشره کې څوک چاته پخپو باندې پروزي د دې څه مطلب چې دا خپل ځان مې درته ملامت کوم دا خپل ځان ملامت ګڼم تا اوچت ګڼم ځکه خو درته صحیح مې د دې پخپو باندې پرېوتم داسې نو داسې کله انسان دا خپل ځان الله ته ذلیل کړي داسې راپروزي دې سجدې ته راپروزي په دې ځمکه باندې ورته دا تندې مږي سبحان ربي الاعلى ان څه کوي الله جل شانه ته ان دغه پاکي او دغه بزرګي او دغه هغه حمد او ثنا دا الله باندې دا الله سبحان ربي الاعلى پاک رب زما چې ټولو نو اوچت دی وګوره کم انسان چې څومره الله ته مطلب لګي سکیږي په سجدو باندې ځان ورپروزي هغه عمر الله جل شانه د مزګزار انسان د خلکو په زړونو کې عزت اچي احترام کوي قدر کوي په خلکو باندې خلګي بل نبی اسلام فرمایي ان څه کوي ان ما سره په سجدو کې زیات امداد کوي ان زیات سجدي لګوي ورځ قیامت په خپل امت د زیات چردامونو د وجه دي د لاسونو تندي بزليږي او د زیاتو سجدو د وجه چې د دې د مخونه بزليږي زب خپل امت د دینه پیژنه مداسه ها او پرځ قیامت هم چې کله الله د ساق تجلیو فرمای او دغه وخت به دا کیفیت چې ځان په دنیا کې یعنی الله ته ذلیل کړو او هغه خلق به د حشر په ورځ باندې سجدو کې او چا چې سم دم والله ته سجده نه وکړي ملاګانې به نه پاتې شي بس دغه فیصله وشي چې د الله په نسبت کامیاب دي او څوک ناکام دي تاسو سمرم چې الله ته ځان ان څه کوي الله ته ځان ټیټوي الله ته ځان ذلیل کوي که حدیث پاک راځي وي کم خلق چې د الله جل شانه ان د خلق خوشالولو د پاره الله خفقي ډېر کړه د رسم او رواج کې دی ودونو کې همدغه شان دی په دې مړو کې یا زموږ تاسو نور رسم او رواج دي په دې کې ډېر کړه د خلقا ان د خپل خپلوانو خیال ساتي د یار دوستانو خیال ساتي خلک په ډمتوبونو خوشحالي کې د ډمتوبونو پکې محفلونه سجاوي ولې چې خلک خوشاله شي خلک ډېر راشي داسې د خلکو خوشالولو لپاره الله خفقي الله جل شانه به عن قریب زرد چې دنه به د خلک خفقي داسې دنه به د خلک خفقي الله پاک چې کوم خلک د الله د خوشالولو لپاره خلک خفقي لکه ډېر داسې کارونه دي چې هغه تاسو سره معاشره کې څوک نه مني معاشره کې د خلک بیا یو قسمه کرکه کوي معاشره کې د نڅه کوي خلک ځان لري ساتي لیکن دې په هر لمحه د الله خیال ساتي بس الله زما الله کم خلک چې د الله د خوشالولو لپاره خلک خفقي وي زر د ان قریب چې د خلک په الله د دن راضي کی او د دغه خلکو په زړونو کې به الله د عزت او احترام واچي د دغه الله پاک قدر واچي چې کم خلکا یعنی الله خوشاله کو اگر کته نه خلکا سشول دا خفه شول داس نو دې د وجه یعنی دا سره یعنی دا حج د قسمه د خپل عاجزي الله ته کول دي داسه او دا یو قسمه مجنون شانتی مجنون دا عجیب چې یو قسمه د مجنونانو شانتی یعنی حالت وي څنګه چې مجنون اکثر واقعیت تاسو ور دي یا عام دغه دشتو بیابان زنګلو ته بدل داسي دغه د عجیب سے وګوره د عرفات میدان عام انسدي غرونه دي داسي او نه ونشتا نه پکې څه باغات شتا نه څه چت شتا بلکې یو قسمه میدان په میدان ورته پروت دي داسي یو قسمه مجنونه حالت دی د دې وجه ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي د عرفات په میدان کې د عرفات ان کوم چې نه هم ورځ ده په دې میدان کې ان چې کله الله رب العزت دا په فرشتو باندې فخر فرمایي کنه او حدیث پاک راځي ډېر عجیب حدیث دی ان ټولو نه زیات شیطان کله ذلیل کیږي په ټولو ورځو کې ډېر عجیب روایت ذکر کړی دی چې دا شیطان نه دی د پرز د عرفه چې کم خلک حجیان صاحبان تللی دي عرفات میدان ته نو په دغه ورځ باندې دا شیطان دومره ذلیل وي کنه دومره ذلیل وي دومره دی پریشان وي دومره خفه وي دومره دی غصه وي په دغه ورځ باندې ځکه په دغه عرفات په دغه مبارک ورځ باندې الله جل شانه په فرشتو باندې فخر فرمایي چې فرشتو وګوره ان شاء دا حالت چا نه پارس جوړ کړی دي اے فرشتو تاسو غواو سه ما سکل مال دي ټول ګناهونه معاف کړل بلکې حدیث پاک راځي نبی علیہ السلام فرمایي د دې کتاب شروع کې دا حدیث ذکر کړی دي چې کوم انسان حج لاله من حج لله سوک چې حج کوي د الله لپاره یعنی شیطان به غوسه کیږي نه په دغه ورځ باندې شیطان به یعنی په دغه ورځ باندې ذلیل نه وي شیطان په دغه ورځ باندې ډېر پریشان نه وي شیطان په دغه ورځ باندې ډېر زیات خفه نه وي ځکه چې
د یو انسان د هلاکت قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الله ته داغه په عزت باندې قسم خوړل دی الله ته مې رستا په عزت باندې قسم دی لبنه پریدم خینه بم رازم غسنه بم رازم مخینه بم رازم شانه بم رازم دا بدرنګ دنیا به ورته خسته کوم او سبا کوم امیدونه به پیدا کوم ساده عبادت بندګۍ نه به غافل کوم ان دې سکړه دي قسمونه الله ته خوړل دي نو الله جل شانه چې یو عجیز په دغه سورز په قربانو باندې او په دغه لګو پیسو په قربانو باندې چې الله پاک دل کم فضیلتونه ورکي وی فرمایل من حج لله سوک چې حج کوي د الله لپاره فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه یعنی کم انسان چې خالص د الله لپاره حج کوي او په دې کې دې سه بے حیا بے شرمي کارونه کوي یعنی حتی تر دې خپل بیبي سره انا زکه خبرونه کوي ولم يفسق او دې حکم عدولونه کوي د الله د احکامات او خیال ساتي د حج یعنی بعضی خبرې دي سړي چې عام حالت کې انسان لپاره حلال دي لیکن کله چې احرام واچي بند شي لکه څنګه په میاشت رمضان کې وګوره د غرمې په حالت کې د ورځې په حالت کې به موږ تاسو باندې چې روټه بند وي بیبي ته نزدېکیت بندي همدغه شانتي الته بعضی حلال سيزونه دي سړي خوشبوئی ده هغه منی ده ګندل شوی کپڑے دي منی دي بیبي ته نزدېکیت ته منی دي حتی تر دې غنازه خبرې دي هغه مونږ کړي د دې خبرو خیال یو ساتلو نو رجعا دی واپس کیږي کا یومن بشان د هغه ورځ ولدته امه څنګه چې دې زیګول خپل مور څنګه چې معشوم د مور نه پیدا کیږي او څنګه چې دې پاک وي په دې باندې اس قسمه ملامتیانی په دې باندې اس قسمه د الله غصه او غضب نه وي دې د هر قسمه ګناهونو نه پاکي هم دغه شانتي عجیب چې کله د حج نه فارغ شي نو الله جل شانه سوکي دې د ګناهونو داسې پاکي لکه چې دې د مور او زیګولو داسې اسی شیطان خو بزله نه شي شیطان خو په دغه ورځ باندې انیسوي یعنی هغه ذلیل وي په دغه ورځ باندې نو دې د وجه ان سن یو طرف ته خدا حج فضیلتونه دي لیکن کستاسو خیالي دا کم حدیث چې ما تاسو ذکر کو پدې کې اولنې خبره کړې ده من حج لله من حج لله څوک چې حج کوي د الله لپاره چونګې دا ایام د حج دي بعضې خلک تللی دي څوک روان دي دې کې یو عجیبه یعنې څوک کړل نبی علیه السلام یعنې یو امت له یو تعلیم ورکړی دی لکه یو حدیث کې راځي چې قیامت ته به نږدې زما د امت امیر خلکا دا مالداران خلکا سلاطین دا بادشاهان دی به حج د سیر او د تفریح په نیت باندې کوي داسې زه به د لندن چکر یې هم ډېر ووالې او د امریکې چکر یې هم ډېر ووالې راځه دا پهله پکې لګي حجاز ته لاړ شو داسې موږ خپله د عمرې په سفر کې بعضې خلکو د هغې په دې ملا باندې به لیکلي عمره اینډ ټور داسې یعنې لیکلي به ټور چې دا د ټور جماعت حالانکه په حالت د احرامونو کې به لیکن احرام ته به شاته ولا داسې یو بینر شان لګولو په هغې باندې ته لیکلي ټور دا ما خپله کتلي دي مالدار خلک زما د امت مالدار خلک او زما د امت امیران خلک سلاطین دی به چې کوم حج کوي دا به د سیر او د تفریح لپاره کوي او چې کومه متوسطه طبقه ده دی به د تجارت په غرض باندې کوي داسې چې ځکه تجارت هم پکې وکړو کاروبار هم پکې وکړو داسې او چې کوم زما د امت علما دي دی به د ریاکارۍ او د شهرت لپاره کوي چې لکه بل مونږ سه غوتلې د جوړې زم لاړ شم داسې چې ما تم خلک اجي صاحب وي زم پکې اجي صاحب شم زم دا سبب منبر او محراب باندې ما چې مونږ یو سفر دار د حج په سفر کې ان د ریاکارۍ او د شهرت لپاره او زما د امت غریبانان خلک به د سوال لپاره کوي داسې بعض خلک امرول لاړ شي ته مونږ کتلې دي